حامدا ومصليا اما بعد. زما عزتمندو، تاسو به موایي چې دا چینل د مسایلو په نوم باندې جوړ دی او په دې کې موږ فضایل چیړو. نو دا ځکه چې زموږ دا چینل لږ مخکې شي او یو ابتدایي ویډیوګانې د فضایلو په باره کې کوو، انشاءالله د دې ویډیو نه پس به عن قریب موږ مسایل شروع کوو. نن در سره یو ډیر بهترین حدیث مبارک چې زما هم ډیر زیات خوښ دی او د عوامو هم هغه در سره شریکوم او هغه واورې په هغې عمل وکړي او نورو ملګرو سره هم شریک کړي. علامه حافظ ابن حجر او دغه رنګې شیخ ذکریا رحمت الله علیه دې دواړو په خپلو کتابونو کې را نقل کړي. حضرت نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل تشریف فرما دی، صحابه ورسره هم ناست دي، په دې صحابو کې خلفای راشدین هم ناست دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل زما په دنیا کې 3 څیزونه ډېر زیات خوښ دي. یو، خوشبویي استعمالول یعنی عطر او سپری لګول. دویم، خپلې بیبیانو سره مینه محبت کول. او دریم نمبر، زما د سترګو یخوالی هغه په مونځ کې دی. په دغه صحابو کې حضرت ابوبکر صدیق صاحب هم وفرمایل چې ای د الله رسوله رښتیا دې وویل، خو زما هم یو 3 څیزونه ډېر زیات خوښ دي. اول دا چې ستا مخ ته کتل، الله. دویم دا چې زما خپل مال دولت هغه په تا باندې خرچ کول. دریم دا چې زما لور هغه ستا په نکاح کې ده. دغه رنګې حضرت عمر فاروق صاحب ناستو، هغه وفرمایل چې ای ابوبکر تا رښتیا وویل، خو زما هم یو 3 څیزونه ډېر زیات خوښ دي. اول دا امر بالمعروف کول یعنی خلق نیکو طرف ته رابلل حکمن. دویم، نهی عن المنکر خلق د ناروا د بدو کارونو نه منع کول. دریم نمبر، زړه جامه اچول یعنی تکبر او لویی نه کول، ساده ژوند تیرول. دلته حضرت عثمان غنی رضی الله عنه ناست، هغه فرمایل چې ای عمر رښتیا دی ویل، زما هم یو 3 څیزونه ډېر زیات خوښ دي. اول دا وږي او تږي خلک مړول. دویم دا بربندو خلکو ته جامې اغوستل. او دریم دا د قرآن مجید تلاوت زیات کول. دلته حضرت علی رضی الله عنه ناست، هغه فرمایل چې ای عثمان تا رښتیا وویل، خو زما هم یو 3 څیزونه په دنیا کې ډېر زیات خوښ دي. یو دا چې د میلمنو خدمت کول. دریم دا په ګرمۍ کې چې اوږده ورځ وي په هغه ورځ باندې روژه نیول. او دریم دا په دشمن باندې د تورې ګزار کول د الله په دشمن باندې. په دې کې جبرائیل علیه السلام د اسمانونو نه په سکندونو کې تشریف راوړه او وی فرمایل چې ما ته زه الله تعالی راولېږلم، خو که زه چېرته په تاسو انسانانو کې وې، زه خو یم نه، خو که چېرته په تاسو کې اوسېدل او زه انسان وې، نو زما هم 3 څیزونه ډېر زیات خوښ وي. یو دا ورک شوي انسان ته چې لار ترې ورکه وي هغه ته لار ښول. دریم، غریب عبادت کوونکو سره، غریبو خلکو عبادت کوونکو سره محبت کول. او دریم دا چې بال بچدار غریبانان خلک وي د هغوی سره مرسته او امداد کول. او په دې کې الله جل شانه هم وی فرمای، وی زما د بندگانو 3 څیزونه ډېر انتهایی خوښ دي. یو، د الله تعالی په لاره کې خپل وس مطابق مال جان خرچ کول. او دویم دا الله تعالی فرمای چې په ګناه باندې پیمانه کېدل او په ګناه باندې جړل دا ماته ډېر خوښ وي. او دریم نمبر دا په لوږه تنده باندې صبر کول. نو محترمو، دا حدیث مې در سره وړاندې کړل، نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. ډېر بهترین حدیث د وعظ نه ډېر زیات ډک دی، په دې باندې خبرې نه کوو، تاسو ټول پې پوهیږئ. نو ستاسو نه گزارش دی چې دغه چینل سبسکرایب هم کړئ او انشاءالله د دې نه پس به پکې نور مسایل وي. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.